زموږ علماء کرام او تاسو مشران او کشران ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د بچو ختم دي. څو بچو ختم دي؟ دا چې دي دا پټکي والا دي. نو بچیان دي قرآن مجید یاد کړی دی او ناظره ده او 56 کسان دي او د خوشحاله کې موږ جمع یو. الله زموږ دغه ناسته خپل په دربار کې قبول او منظور وګرځوي. د دې قرآن مجید یو آیت نه خپل خبره شروع کوم. اللہ پاک فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ما دی ایمان والونا معلوم دی بے واغست اللہ فرمائی او ما دی اغی زانم بے واغست معلوم او زانم او بدل کی میں اولا جنت ورکا. په دې خبرې پوه شوئ؟ ما ته سر خوځوئ او وایئ نه وایئ چې پوه شي که نه په دې خبرې پوه شئ بیا وایئ ان الله اشترى من المؤمنین. الله دې بیې واغسل ایمان والو نه د هغوی مال او د هغوی ځان او بدل کې ورله ورکړ جنت. دا علماء کرام ناستی دو یو ته وی مبی بل ته وی سمن. نو بیزی ته دو مبی وی او دی بیزی قیمت ته سمن وی. او په دې بیع او شرا کې د انسان ځان وجود او د هغه مال دا مبی ده او سمن جنت ته. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. اللہ دی ایمان والونا نفس اغسطے دے دی بای او بیا زان اغسطے دے مفتنا زان او مال تواغست او بدل کی جنت ورگو بأن لهم الجنہ. دی بس گئی یقاتلون فی سبیل اللہ. دی بدی اللہ پلالے کی جہاد گئی فیقتلون ویقتلون. دی با کافر وجنی او دی کافر مقابلہ کی با دی وجلے کی گی. سوداگران دا ارزانا دا. ان اللہ اشترى من المؤمنین. اللہ دی مومنان بے واغسل دی غیزان او مال بأن لهم الجنہ او بدل کے جنت تے سب گئی. یقاتلون فی سبیل اللہ. دی با دی اللہ پلار کے قتال گئی. فیقتلون ویقتلون. دی با بلو وجنی او دی نور با دی وجنی دی با وجلے کی گی. یو معروف دی یو مجھول دے. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل. او دا وعدہ ثابت دا ہم پا تورات کی ہم پا انجیل کی او پا قرآن مجید کی. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ. او پا بیع و شراء کی زیاد کھرا اللہ نہ سوک دے. اللہ کوٹا نہ دے کھرا دے چی اللہ سرکم بیع کوئے دا بیع با کامل ہوئی دا با مکمل ہوئی. ومن اوفا بعہد اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خوشحال ہو سے اخبر سودا منے او اخبر بیع منے چی تاسو یو فریق ہے او دیم فریق اللہ دے او دے اللہ سرکم سودا کردہ پدے خوشحال ہو سے پدے منے مبارک سے. دا خبر ہے ما تا کردہ او تاسو دے کردہ چې ستاسو ځان ما دې بیع واغسته او مال. اوس خفه کېږئ مطلب کسان ناسې ډېره غټه مجمع ده. الله دې نوره غټه کړي. یو سړی خپل په پیدایش باندې خبر دی چې زه څنګه پیدا شلم. بیا یو سړی خپل د پیدایش چاته سفارش کړی دی چې فرشتو خو بیا اراده بدله کړه
او زه اوس نه پیدا کومه بیا زه لاړم MNA صاحب خواته او خان ته لاړم او هغه ته وایي چې اوس خدای د سفارش وکړي چې مخامخ پیدا کړي نو اوس یې مخکې وینا کړې اوس نه کوي تاسو کې چا دا سفارش کړی دی او بیا که چا فرشتو له پیسې ورکړي رشوت چې ما خامخا پیدا کوي زه راځم دنیا ته نو مونږ یو سړی خپل پیدایش باندې خبر نه دی دی الله دې نو مزار شمه په ما کې او په کافر کې په ما کې او ساوري کې او په ما کې او په دې بوټي کې او په ما کې او په وخو کې یو شانتي ساده کا الله پاک زو واخه پیدا کړی نو خلکو به زه پرې کولم خرڅ او بیجې ته به اچولم ورغه نه بچوم او که هغه الله زه خر پیدا کړی نو ټول ورځ ما دا سامان چلاو از ما بچا شکریه نه ادا کولا او خدا نه خاصه که سپیک پیدا کړی خپا به کولا او چا به ډوډۍ هم نه راکولا څومره غټ احسان وشو چې هغه الله پاک د سید الکائنات جوړ کړم او اشرف المخلوقات جوړ کړم ډیر غور سره واورئ هغه انسان چې محروم الایمان دی او کافر دی دی په انسانیت کې دی نو دی اشرف المخلوقات هم دی او سید الکائنات هم دی ولقد کرمنا بنی آدم مطلق بنی آدم ذکر دی ایمان والا نه وحملناهم فی البر والبحر او بیا چې الله پاک زه انسان پیدا کړم بیا ایمان راکړ نور زیات شو نور راغی مکه تیاره و اوس رڼا راغله او بیا چې الله پاک د جناب ابراهیم علیه السلام په امت کې پیدا نه کړم نوح علیه السلام په امت کې پیدا نه کړم د موسی او عیسی علیهم السلام په امت کې پیدا نه کړم د آخر الزمان نبی په امت کې پیدا کړم ای الله ستاسو ډېره غټه مهرباني او شکریا دا خبره واوره مسله ده دا تاسو کوم وجود خدای تعالی نصیب کړي دا ستا خپل دې کپره دی دی ملکیت ستا دی او کده بل چا دی نو دې زما رائے ہوتا دا او دې الله ملکیت دی ما سره دو دلیل دي یو لار شه مفتی صاحب نه تاسو غای چې زما زه غواړي دا خپل لاس ځان نه پرې کما دې د عربی کوي تلف عزو زه تلف عزو کول غواړم نو مفتی صاحب وایي چې نه دا ناجایز ده خپل لاس نشي پرې کولی ما لاس دې پرې کومی وینه دا ستا خو نه دی ستا خو استعمال دی ملکیت خو د الله دی او الله پاک تلف عزو باندې خفه کېږي وایي ما ته پته وه دا ځان زمانه دی دویم دلیل یو سړی ډېر تنګ شو پیسې ورسره نه وي کاروبار یې نه و بچي ډېرو دی خودکشي کول غواړي نو دا لفظ خودکشي دی خودکشي نه دی ښه دا د فارسی لفظ دی خودکشي معنی دا ځان به راکاږي او خودکشي ځان به وجني کشتن دا یې مصدر دی یو سړی خودکشي کول غواړي او دی لاړ شي یو عالم نه تپوس کړي نو هغه به وایي خودکشي ناجایز ده ولې ناجایز ده زه خپل بدن په خپله مړول غواړم او وینا دې بدن ته استعمال حق دی ملکیت ستا نه دی ملکیت د چا دی د چا دی لږ په زوره ووایه لله ملک السماوات والارض آسمان هم دی الله ځمکه هم دی الله وما بینهما او ما بینهم دی الله الله نه بغیر څوک خلق نشي کولی چې کله دا جسم زمانه دی نو بیا ولې ښځې راغلي اسلام آباد کې اب هغوی دا نعره ولګوله میرا جسم میری مرضی دا نعره لګي که نه لګي او کال کې یو ورځ ډېره خاص ده بیا وایي زما جسم او زما مرضي دې کې د مولا څه کار ده
زه به دې جسم باندې کپړې تورې اغوندم که سپینې اغوندم دا زما مرضي ده زما جسم دی زه به دې جسم باندې کپړې لنډې اغوندم که اوږدې اغوندم دا مولا پکې څه کار دی او زه دې جسم باندې کپړې اغوندم پکې نه ښکارم او که نه ښکارم دې کې د مولا څه کار دی او زه به کپړې اغوندم یا به نه به اغوندم مختصر اغوندم یا به نه اغوندم دې کې د مولا څه کار دی زه ورته وایم ای بې حیا ښځې ته که پخپله پیدا شي نو بیا ستا د جسم کې د مولا کار نشته که ته ساینس پیدا کړی بیا د مولا کار پکې نشته که ته ټیکنالوجي پیدا کړی بیا د مولا کار پکې نشته که نه ته الله پیدا کړی بیا واوره که الله پیدا کړی استعمال بستا وی خدا ملکیت دی الله دی او مولا دی الله نمائنده دی بیا به د هغه کار پکې وي او هغه مولا په میدان کې راځي او انشاءالله لاس پورته کوي تاسو به بې حیایي ته نه پرېږدي انشاءالله لږ په زور انشاءالله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ساينس څومره کمال وکړو ساينس دومره کمال وکړو چې دې ځمکې نه اسمان ته لاړ بیا سپوږمۍ ته لاړ بیا اتار ته راغ بیا مریخ ته لاړ انټارکټیکا یې پیدا کړه عجیبه کمالات وکړه میډیا یې وکړه سیټلایټ یې پیدا کړه ډېر زیات ایجادات یې وکړه لیکن په صفت خلق کې یو پوټی کار نه دی کړی نه انسان پیدا کړ دی نه یې پیشو پیدا کړ دا نه یې بیزه پیدا کړ دا نه یې میخه پیدا کړ دا نه یې غوا پیدا کړ دی نه ټټو ټټو پیدا کړ دی نه خرخر پیدا کړ دی دا یې نه دی پیدا کړی او وایم هغه ډېر غټ شیان دي یو مچ هم نه دی پیدا کړی الله پاک فرمایي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير خپل عقیده ثابته کوي ظاهره کوي لاس پورته کوي پیدا کول ساينس والا پیدا کول کوي که الله پیدا کول کوي لږ په زور ووایه لږه خوندې نشته لاس پورته کوه ووایه لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير چا کر علاقان دي جنکای نشته چا کر جنکای دي علاقان نشته او چا کر دواړه دي چا کر یو نشته امونږ پښتانه چې جنکای زیات دي شي نو به د اخري جنې نوم کیدو بس بیبي چې بیبیان اوس بس ده که نه او چې کومه راځي بیا هم راشي چې کومه راځي هغه بیا راشي الله پاک مثال را کړی چې پیدا کوم زه بل څوک په دې کې نه منم نن د ساینس هغه کمال او د هغې ټکنالوجي وګورئ او یو مچ نشي پیدا کولی کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو دا یو مثال و چې الله پاک به یو کس پیدا کوي د پلار نه بغیر چې د خلکو عقیده دا جوړه نشي چې پلار
بچے پیدا کول گئی او یو کس پیدا کم مور نه بغیر حوا بھائی او آدم علیہ السلام نه مور او نه پلار ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم دی عیسی مثال آدم شانتے دے تب عیسیٰ علیہ السلام مانے تعجب کہے پا آدم علیہ السلام نہ کہیں اللہ تعجب دو نخی دی دلتا یو نخدا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو دا یہودیان و لعنتیان و بوی چی دا ولد زنا دے ارامی دے علیہ باللہ چکل آغا مور سر راگے او مور بغیگو کے پروتو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوی وما کانت امک بغیہ اے دی ہارون خورے نستا مور زنا خوروا نستا پلار زانیو دالک دی زنا بنیاد میں لکم دینا راوڑا فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المہد سبیہ الگ دا اشارہ ہوگا جواب بدے راکی سے نکوم زی جواب لکوم خلقوی پکارو چی عذر کڑے ہوئے معافی غختے ہوئے دا زیو خبر ہے اکڑا چی دا الگ بسنگ جواب را گئی دیو خبر نشی کولے بیا سبحان اللہ ہوئے آگا الگ بیا خبر شروع کڑے حضورہ ہویا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا علاقہ ماتا ولد زنا مو آیا خلبہ دے گگشی زو ولد زنا نیم عبداللہ اما ولد زنا نیم کلمت اللہ اما ولد زنا نیم روح اللہ اما آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ زو اللہ خپل توحید پاساس پیدا کرے ما چی بچے پلار نے پیدا کئی بچے پیدا کولو والا سوک دے لاسپور تک سوک دے اللہ اللہ دو دل ہوایا بیا ہوایا خلق غلے دے ولی بیا ہوایا اللہ اللہ تو چا پیدا کرے اللہ اللہ چا پیدا کرے زجا پیدا کرے مور ابلار چا پیدا کر دی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ما سر آخری ٹکے ہوا ہے قال كذلك قال ربك هو علي ابے تلے وہ غسل خانے تا مریم آبے کنڈی لگو لے وا کپڑے ویستی وی روشندان انو کھڑکے انو گوری جیو سڑے را گئے سڑی پوچھا فتمثل لها بشرا سویا ویلے کو کم سے نہ راگ لی مخور بن کڑے ہو بیا ولی راگ لی ما کپڑی نہیں دی لگو لی بربنڈا ہے ما ولی راگ لی تالا حیات نرازی دلنا لاٹ شا اگا والا جواب ورکا ویدہ الگ تی جنہ تا گوری کنا او جنہ چی الگ تا گوری یا خدا سڑی کی دلچسپی آخری یا سڑے پا خدا کی دا خود آدم بابا دی اولاد کرتو تو ندی زو دی آدم زوی نیما زنا مذکری ما چه مؤنث پریشان شی زنا مؤنث ما چه مذکر پریشان کم ز خورم نا چه خوراک لپارا حلال و حرام جمع کم ز سکم نا چه مالا تندو لگی او عرصے بی اسکما او ما کی نفسانی خواہشات نشتا چه آگے پورا کول لپارا زنا ہو کم نو آبائی کستا کپڑے لگی دلی نو مالا سا
او که نی لګېدلي ماله څه زه دې شي نه بېنیاز یم ښه ولې راغلی دې لپاره یم تاله یو خسته غوندې بچی درکړمه نه بابا زما به بچی نه کېږي انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا ما خو نه نکاح کړی دی چې زما رجسټر بچی وشي حلالي ما نه زنا کړی دی چې زما ان رجسټر غیر قانوني بچی وشي آرامي زما بچی څنګه کېږي جناب جبرائیل مسله پوه کړه چې نه ابای بچی خو پلار نه راوړي بچی خو مور نه راوړي دا عقیده غلطه ده بچی د واده چې کومه جوړه ده د دې په وجه نه پیدا کېږي مونږ کتل دي خلک چې میډیکل ټیک دي بچیان نه کېږي تر څو چې بره نه اعلان نیشي په ځمکې بچی نه کېږي قال كذلك قال ربك هو علي هين بغیر د پلار نه بچی پیدا کول الله وی ما ته آسان دی بیا لاس پورته کوئ بچی پیدا کوونکی څوک دی دو وارې ویل کا دا علما ناستي تاسو پرې نه پوهېږئ که نه دا یو الله مبتدا دی بل الله خبر دی الله بچی څوک پیدا کوي یاره که لاس دې نو پورته کړی نه دی پرېږدم ښه څوک پیدا کوي زور سره چا دا عقیده نی هغه د نه لاس پورته کوي او نه د خپه پورته کوي نه د چغه وایي کیدای شي هغه ساینس پیدا کړی کیدای شي ټکنالوژي پیدا کړی یا یو بابا پیدا کړی کاکا لالا ماما یو خان پیدا کړی او پیدا کوونکی څوک دی الله حضور یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له خلق یو خبره واورئ یو مثال بیانېږي غور سره واورئ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له دی که ټول جمع شي نو یو مچ نشي پیدا کولی وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه که مچ دی نه یو شی وتښتئ دی خپل شی نشي خلاصولی ضعف الطالب والمطلوب طالب هم کمزوره دی مطلوب هم کمزوره دی نو بیا معلومه شو دا جسم زموږ د استعمال لپاره دی لیکن موږ مالکان نه یو دا ښځې بې حیا چې وایي میرا جسم میری مرضی د دې مقابلې کې به تاسو یو نعره ووایئ چې جسم میرا مرضی الله کی جسم میرا نو الله وایي دا تاسو منئ بھائی ما منه خرڅ کوئ که نه تاسو به مولوي صاحب ته دوه خبرې کوئ یو دا خبره کوي چې جسم الله را کړی مالک یې هغه دی بیا مالک خپل شی څنګه بیا اخلي خپل شی که نه وایي ماله راکئ مالک به خپل شی بیا په بیه څنګه اخلي بالکل سوال دی ټیک دی کله کله پلار ته وګوره دې بچي له 11 روپۍ ورکړي بیا هغه مخته کوي نو هغې دې پیسې بچی دا پیسې ماله راکړه پیسې خو دې پلار وي خو بچی نه بیا غواړي چې د عادت جوړ شي مالک الله دی او د الله د مرضۍ نه بغیر مونږ څه نشو کولی دا چې الله غواړي دا هغه دستور پوره کوي د بچي شانتې چې زما ځان دی خیر دې ستا شو دا په ما خرڅ کا مال ماله راکه ځان ماله راکه زه به بدل کې جنت را کومه مونږ خرڅ شوي یو ښه مونږ خرڅ شوي یو خدای نه مني خدا ته وباسه تاسو وایئ چې انډیا کې هندوان دي خدا ته وباسه تاسو به وایئ چې دا هلته شیعهګان دي په ایران کې خدا ته وباسه افغانستان کې ولې نشته افغانستان کې د ختم نبوت خبره ولې نشته
مخه پکې گئے په دې خبرو بیا ما باندې کیس جوړ شي ما باندې اوس 29 مقدمات دي تاسو مخې ولاړې زما پاسپورت بلاک دی زما اکاؤنٹ بلاک دی زما شناختی کارت بلاک دی زه بهر نشم تللی ماله سزا راکوي دا خبرې مه کوه نن خپل پولیس منې کوي ما باندې پرچه نه کوي وایم ډېر زیات جرأت سره وایم چې دا جسم الله را کړی دی او الله مانه بیه اخیستی دی دا به دین کې لګي دا به بېدیني کې نه لګي وای انشاءالله دا به دین کې لګي بېدیني کې نه لګي زما د وطن مشر دا غل دی زما د وطن مشر غل دی چې غل دی نو غل دی که نه څوک مشر دی هغه غل دی چې کله زرداری صاحب حکومت راغی هغه وی دا مسلم لیګ والا غلي دي نو ما زرداری صاحب نور خبرو ته خطا کې دغه یو خبر دی ټیک ده چې مسلم لیګ والا غلي دي بیا مسلم لیګ والا راغلل نو هغه وی چې دا زرداری ډېر غټ غل دی ما نور یو خطا خبرې کوي دغه یو به ټیک نو بیا فوجیان راغلل هغه وی چې دا ټول سیاستدانان سیویلین داخلي دي ٹھیک ده لالا ته دا پته یې نو مونږ ته نشته پته او بیا چې سیویلین راغله هغه یې مونږ څه غلا کړې ده د دې یو جرنل دومره غلا کړې ده چې ټول سیاستدان یو ځای شي غلا ته نه رسي غټ غل هدلي دا دي ټول غلي دي بیا عمران لالا راغی هغه وی دا سیاستدانانو پوره ټبر خاندان غل دی مونږ ټیک ده لالا ته دې غلو خلاف څه تحریک چلاو مونږ خوشحالېږو چې کله هغه کوز شو نو پته ولګېده چې هغې پردناکه ښځه چې کومه غله ده دی د قوم پیسې جیب کې اچوي قوم پیسې بیا روزمره معمولاتو لپاره دی بیا یهودیانو نه قرضه غواړي قرضه او چې کله قرضه غواړي نو بیا هغوی ورته یې ښه بچو قرضه و در کوم دله خو دا به منې را سره دا به منې دا به منې دا به منې دوی ټول مني هغې کې ټول ناوله خبره د ختم نبوت ده د ستمبر 9 تاریخ و او 1974 د پاکستان پارلیمنٹ نه یو قانون پاس شوی دی چې کوم سړی نبی علیه السلام آخري نبی نه مني دا سړی کافر دی تاسو وایئ کافر دی که نه دی بیا وایئ فتوا به ولګوئ که نه څوک دی چې نبی علیه السلام آخري نبی نه مني دا څوک دی کومې ورځې نه چې دا خبره راغل دا سازش شروع شوی دی خپل وزیر اعلی من اعتبار مه کوئ خپل وزیر اعظم من اعتبار مه کوئ خپل د نبی علیه السلام عزت له په خپله ودرېږئ د هغه عزت محفوظه کړئ او داسې نوجوان د مور راوړي چې هغه زه به سر قلم کما او د نبی علیه السلام عزت بېعزتي ته نه پرېږدم انشاءالله نن دغه برننګ شو دی که تاسو وینه ورکولی شئ نو د نبی علیه السلام عزت به بچ کړئ او که وینه نشئ ورکولی نشئ بچ کولی مال هغه نوجوان لګي چې هغه په دې مجمع کې لاس پورته کړي او دا وعده وکړي چې کله ضرورت دي زموږ د وینې انشاءالله موږ به د ختم نبوت لپاره وینه ورکړو انشاءالله خلاص پورته زه یو آیات وایم بیا د هغې ترجمه کوم تاسو ډېر انتظار کړی دی تاسو نور په یخ کې نور انتظار تاسو باندې نه کوم الله فرمایي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی
शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा इला आखिरिल आया। गर पहलू में है दिल और तड़प इस्लाम की दिल में, बरस सकता है अब्रे रहमत परवरदिगार रब्बी। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कितार अंदर कितार रब्बी। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम इला आखिरिल आया। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। पास उतरे गए, ऐलान हो गए कि इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर जान कुर्बान दे इंशाअल्लाह। तैयार है इंशाअल्लाह। दासी ने जज्बात के राशे बेरुस मुनकर से मुनकर बोने इंशाअल्लाह। दासे बचिश्ते दी मोर्चा नबी अस्सलाम जान कुर्बान और वाड़ी लाश बरक है लाश यौन दौड़ा लाशुन बरक है दावा दा गवा इंशाअल्लाह। 2 मिनटों पर लाशुन दासे खुद फजोरा फजोरा ज़दे कारी से शुक्रिया अदा कम दे मोतमिम से और तासु दा लाशुन सोपर द खबरों को खो खुदा है और मीडिया वालों दे लाशुन फोटोनो पास है खजूर सरा अवाइम बातिल था सासु दे जज्बे पर बुनियाद माने बातिल से दबने वाले। ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, डेरा बखना व मनना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।